بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زما نیک محمد مایل. د وزیر اعظم عمران خان سره وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس وزنجو په اسلام آباد کې ولیدل. وزیر اعلی بلوچستان و وزیر اعظم ته په بلوچستان کې د پرمختګ د منصوبو په اړوند معلومات ورکړل او په سیاسي چاپیریال باندې خبرې ورسره وکړې. په دې موقع باندې وزیر اعظم وویل چې وفاقي حکومت د بلوچستان د شاته پاتې سیمو د ترقۍ لپاره د کوټل ګامونه پورته کوي. په بلوچستان کې به د سیپیک منصوبې په ټاکلې موده کې سرته رسول کیږي. صدر ډاکټر عارف علوي ویلي دي چې قانون له هغه خلکو څخه جوړیږي څوک چې غوره ذهنونه ولري. موږ د خپلې پوهې څخه د هر ډول چیلنج د مخنیوي په کولو سره وسایل په کار راوستلی سو. د قائد اعظم پوهنتون و کانوکیشن د وینا پر مهال صدر مملکت وویل چې زموږ مقصد د ټولنې ترقي او د اصلاح کول پکار ده. د وویل چې تکړه لوستونکي موږ قیمتي پنګه ده. پاکستان له خپل تکړه ځوانانو څخه دا هیله لري چې هغه به په ملک د ترقۍ تعمیر کې خپل کردار ادا کړي. صدر ډاکټر عارف علوي وویل چې د وړیا تعلیم وده زموږ ترجیح ده او ښځو ته د تعلیم د څانګه کې د موقع ورکولو څخه د ترقۍ اهداف ترلاسه کېدلی سي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین ویلي دي چې رښتیا په ذمہداري سره بیانول صحافت دی. په خپل ټویټ کې د ویلي دي چې د اوسني بحران کې د پاکستان د مین سټریم میډیا څخه د کومې ذمہداري او اتحاد مظاهره وکړه د وزارت اطلاع لخوا د هغه مننه کوو. چودري فواد حسین زیاته کړه چې چیرې میډیا په داسې ستونزو کې ذمہداري مظاهره نه وای کړې نو به د حکومتونو مشکلات نور زیاتېدل. د پاکستان تحریک انصاف وایس چیرمن او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر صدارت لاندې په وزارت خارجه کې یوه مهمه غونډه وسوه. په غونډه کې وزیر اعلی پنجاب وفاقي وزیرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پارټۍ د چارو په اړوند په تفصیل سره اصلاح او مشورې وسوې. په غونډه کې د پارټۍ په هکله مهمې فیصلې وسوې. د وزیر اعظم عمران خان له خوا و ایکسپورټ ته د ځانګړي پاملرنې له سببه د کرونا د چیلنج سربیره په برآمداتو کې زیاتوب شوی دی. وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب په خپل ټویټ کې ویلي دي چې له جولای څخه تر اکتوبر پورې د برآمداتو حجم 19.15 ارب ډالر و. درآمدات دغه حجم له تیر کال څخه 25% زیات دی. د فروخ حبیب وینا و چې د اکتوبر له برآمدات 19.15% زیاتوب سره د 19.401 ارب ډالر دی. د 19.4 ارب ډالر ریکارډ د اکتوبر د میاشتې تر ټولو لوړ ریکارډ دی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس وزنجو د اوسني ترهګرۍ د پیښو سخت نوټس اخیستی دی. د امن و امان له اوسني صورتحال په ترڅ کې د لوړې کچې غونډه هم رابلل شوې ده. د وزیر اعلی سکریټریټ وینا ده چې غونډه به سبا کیږي. د بلوچستان چیف سکریټري، اډیشنل چیف سکریټري داخله، آی جی پولیس، اف سی چارواکي او د نورو سکیورټي ادارو استازي به په غونډه کې ګډون کوي. وزیر اعلی به د امن و امان په هکله تفصیلي معلومات ورکول کیږي. له گورنر بلوچستان سید ظهور احمد آغا سره ځایناستي سپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان مسخیل په گورنر هاوس کوټه کې ولیدل. په دې موقع باندې د ګډو دلچسپي چارو باندې په تفصیل سره خبرې وسوې. گورنر بلوچستان وویل چې په مخنی حکومتونو کې د غربي او پسمانده له پام څخه ایستل شوي چاپیریال نور کړکېچن شوی دی. له کومه څخه چې ستونزې زیاتې شوي دي د وویل چې ولس هم په پسماندګي او غربت باندې د وسایلو نامناسب استعمال څخه کابو موندل کېدای شي او موږ ته پکار ده چې خپل ټولنه پاملرنه وړاندې ستونزو د حل په لټولو ورکړو. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس وزنجو د خاران د بم د چاودنې د کلکې غندنې په کولو سره د سمدستي پلټنې حکم ورکړی دی. هغه د ترهګرۍ په پیښه کې د بېګناه خلکو په ټاپي کېدو باندې د غمرازۍ څرګندونه په کولو سره وټاپیانو ته د غوره درملین هدایت وکړي. وزیر اعلی وویل چې ولس د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دي. د هېواد دښمنان د صوبې امن خرابول غواړي. د ترهګرۍ د بوزدل
عادلانه کاروایانو څخه به موږ حوصلې نه ولړزول کیږي. د خاران په چاودنه کې د 10 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. چاودنه په چیپ چوک باندې شوې ده. چاودن کوونکي مواد په موټر سایکل کې لګول شوي وو. هدف د سکیورټي فورسز موټر وو. د چاودنې د اطلاعات په رسیدو سکیورټي فورسز د مرستندوی ډلو ټپیان روغتون ته ورسول. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بسنجو د فاک افغان چارواکو دوه اړخیزه لیدو کتو وروسته د باب دوستي چمن پوله له بیا خلاصېدو هرکلی کړی دی. د خپل بیان کې وزیر اعلی وویل چې د باب دوستي د پولې له خلاصېدو څخه به پاک افغان دوه اړخیزه تجارت ته وده ورسي. په ځانګړي توګه به چمن ښار کې په معاشي چارو کې زیاتوالی راسي. وزیر اعلی وویل چې د پولې د دواړو خوا د خلکو په ازادۍ سره تګ راتګ څخه به د دواړو خواو خلک ګټه پورته کړي. د سرحدي سیمو په معیشت کې به د بارډر کردار مهم دی او د باب دوستي چمن بارډر یو ځل بیا خلاصېدو څخه به دوه اړخیزه چارو کې زیاتوالی راسي. په پاک افغان پوله باندې چمن باب دوستي د یوې میاشتې د بندېدو وروسته پرانستې شوې ده. افغان ولس د پولې د خلاصېدو اړوند د پاکستان مننه کړې ده. ځایي تاجرانو ولس هم د بارډر په خلاصېدو باندې خوشحاله دي. له چمن څخه د پاکستان ټلویزیون د نمایندو وینا ده چې د باب دوستي ومخته د افغانستان حدود څخه خنډونه ایستل کړل شوي دي. افغان چارواکو د باب دوستي ومخته په سړک باندې خنډونه ایسته کړي دي. د باب دوستي له دواړو خوا څخه د تجارت او په پښو تګ راتګ بحاله کړل شوی دی. په لومړي پړاو کې به افغانستان کې راګیر شوي کنټرینانو پاکستان ته راننوتل. په پوله باندې د دواړو څخه د افغانانو او پاکستانیانو په پښو تګ راتګ شروع شوی دی. باب دوستي په دواړه اړخیزه تجارت د پاره په 13 غنټو پورې خلاصوي. په پښو تګ راتګ به د سهار له 8 بجو څخه مازدیګر تر 5 بجو پورې وي. په 5 اکتوبر باندې باب دوستي افغان چارواکو د اعتراضاتو سره سبب بندي کړل شوی و. 13 ورځ پاک افغان چارواکو ټریډ یونین د باب دوستي په خلاصېدو باندې متفق شوي وو. نوی چون شوی سپیکر بلوچستان اسمبلی میر جان محمد جمالی د کراچۍ په شخصي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د نوی چون شوی سپیکر د طبیعت د ناسازۍ له کبله یې خپل د منصب سوګند هم پورته نه کړ. د نومیا په شکایت باندې کراچۍ ته منتقل شوی وو و دته په ایمرجنسي کې د امداد ورکول شوی وو. د کورنۍ مطابق د میر جان محمد جمالی طبیعت اوس ښه دی او له خطرې هیڅ خبره نشته. د پی ټی وی ترقی زموږ پخه اراده ده. د ملازمانو خیر ښېګړه د اسلام آباد په اوسنۍ دوره کې د ملازمانو اواز ګرځېدنه او د کوټي سنټر او د بوستر د ملازمانو ستونزې د منیجمنت او مخته وړاندې کړل شوې. د چون شوي سی بی ای منشور د ادارې ترقی او د ملازمانو فلاح ده. د سی بی ای ورکرز یونین مشر پینل د جرنل ورکرز غونډه په کوټه کې وسوه. مرکزی مشر سید ناصر شاه وویل چې کوم ملازمان چې له 50% اناو څخه به برخه پاتې شوي دي او هغه ته ستونزې حل شوي دي. د مرکز په سطح باندې د ملازمانو د پاره د نور غوره اناوس د مراعاتو د پاره شپه او ورځ کار کوو. کارکونکي چې سرګند په مشل پینل باندې اعتماد وکړ. موږ بل دغه اعتماد سره کار وکړو. تر ډیویژن ډیلی ویجز یا کانټریکټ بنیادو باندې ملازمین مشل ته د انتخابي منشور برخه ده. د وویل چې د 2008 وروسته د ریګولر سوي ملازمینو د پنشن چارو به هم د منیجمنت سره په خبرو اترو کې حل کړل شي. سید ناصر شاه د جنرال باډي غونډه کې په ځانګړي توګه د چیرپرسن پاکستان ټلویزیون شاینا شاعر ام ډي امیر منظور سی ایچ آر او طاهر مشتاق ډایرکټر ایډمن اینڈ پرنسپل سیف الله شاهد جی ایم سکیورټي ندیم نیازی او ټولو سربراهانو مننه وکړه چې د ادارې پرمختګ د پاره د چونسوي سی بی ای او تجویزونو ته اهمیت ورکړ. د سی بی ای مشرانو ناصر ګجر، داد محمد جتک، صلاح الدین منګل، هاشم کرد، خادم حسین یوسفزی او نورو منصبدارانو وینا وکړه. د مشرانو وینا و چې د یونین په ترجیحاتو لومړی هڅه د کارکونکو معاشي مفاداتو ساتنه ده. په جرنل ورکرز غونډه کې د پی ټی وی کوټي سنټر آر بی اس او د زون افیس څخه هم ملازمانو ګډون درلود او په ناره سره د ادارې څخه د خپل تړون څرګندونه وکړه.
صوبایي متعصب بلوچستان نظر محمد بلوچ ویلي دي چې ولس ته د هر ممکنه مرسته ورکولو او د خلکو شکایتونه سم د لاس اورېدو دپاره اقدامات کول کیږي چې دا ډول د انصاف غوښتنې بشپړه کړل سي. دا خبره ده په پښین ریسټ هاوس کې و خلاصه کچرۍ ته د وینا کولو پر وخت وکړه. په دا موقع باندې د وفاقي متعصب صلاحکار غلام سرور بروهي، د پښین ډیپټي کمشنر ډایرکټر صوبایي متعصب او د سرکاري محکمو ځلي افسران موجود وو. وروسته صوبایي متعصب بلوچستان نظر بلوچ او صلاحکار وفاقي متعصب غلام سرور بروهي د ډیسټریکټ هډ کوارټر روغتون او بنظیر امکان سپورت پروګرام دفتر دوره هم وکړه او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. مخنی صوبایي وزیر او قبایلی شخصیت میر عبدالکریم نوشروانی له کمشنر رخشان ډیویژنل سید احمد عمرانی سره لیدلی دي. په لیدو کتو کې ډیپټي کمشنر خاران خدای رحیم میروانی هم موجود وو. په لیدو کتو کې سم د خلکو ستونزو په هکله خبرې وسوې. د مکران په ساحلي لوی لار باندې واړه ماړه ته نږدې په یوه پیښه کې د ګورنمنت ګرلز کالج ګوادر پرنسپله میرمن سبین سخته ژوبل شوې ده. په پیښه کې د پرنسپلي خاوند په حق رسېدلی او د کورنۍ 2 تنه سخت ژوبل سوي دي. کورنۍ له ګوادر څخه کراچۍ ته تله. د پیښې د خبر په رسېدو سره ساتندویه ډلو ټپیان نیول، روغتون او وړه مړه ته رسول سوي دي. د لومړۍ طبي مرستې د ورکولو مرسته ټپیان کراچۍ ته لیږل سوي دي. په جیل مکسیک کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا د یووالي په موقع باندې د ضلعي انتظامیه په درناوي چای پارټي ورکړل شوه. اسسټنټ کمشنر ګنداوا وریندر لال او اسسټنټ کمشنر جیل مکسي سید رحمت شاه په دې موقع و میډیا ته وویل چې د یووالي او اقلیتي ورورګلوۍ له خوشحالۍ میله ده. د دې ورځې مناسبت موډ هماهنګي، ورورولي او د یو بل غم او خوشحالي کې شریک یو. د وویل چې اقلیتي ورورګلوي او امناکه اوله وطن سره مینه کوونکی قوم دی. د دواړو اسسټنټ کمشنرانو د په رسېدو باندې هرکلی وکړ. لیاقت علي کوسه د بلوچستان تر ټولو پسمانده علاقې صوبتپور ګوټ موجیب خان کوسه اوسیدونکي تعلیم یوازې 2 جماعته خو د کرکټ تر دې حد شوقي دی چې د ټلویزیون په کتو سره انګریزي کمنټري زده کړې ده. دغه ځوان نن له خپل پلار سره پر کرهاړنه کې بوخت دی. د موقع ورته په لاس سونو به دغه ځوان په ټوله نړۍ کې خپل صلاحیتونه په کار راوستلو سره ملک نوم هم روښانه کړي. نن د کرکټ میچ په دوبۍ کې روان دی. د پاکستان او نیبیا مقابله روانه ده. He's a little annoyed with himself. Hassan Ali's got one more up his sleeve in terms of the workout. There's those tire tracks, Bish. Hawkeye, Ian Bishop. And the towels have been out for a while now, and they've done well to get to this point, but they'll want to dry the ball and ensure that Shaheen Shah Afridi will have good traction on it. راسي چې وګورو د بلوچستان د بلابلو ضلعو د موسم حال. اول تر بله بلټنه پورې مشترک اجازت د لا په امان.